أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق الله العظيم. زما قدرمنو خوندو او زما مندو یو ربیا د جمعرات ورځ د بیان په سلسله کې د پردې په صورت کې مستاسو خپل بیان اورو. الله پاک تر دا وخت پوری مستاسو ته پروا کی په اسلام کې ژوند راکړي. نو پردې باندې با مستاسو ټول خپل وایو چې الحمدلله. د دې مطلب چې یا الله شکر دې چې تا دومره موقع راکړه په اسلام کې دا وخت تیرولو او د فرض روزه د نیولو د هغه چې کوم ضروری عبادت دا هغه څخه وروسته د اختر خوشحالي پر مزرا وستله. تو هغه اختر په خوشحالي کې مخبلوان ولیدل، رشتہ داران ولیدل. یقینا یا الله دا خوشحالي تا پر مزرا وسته. نو پر دې باندې یا الله مو شکریا پورا نه ادا کوله، لیکن بیا هم یا الله ستاسو لپاره لاکھ لاکھ شکر دی چې پر موږ کمزور انسانانو دې هم د خوشحالي ورځې راوستلې. الحمدلله. نو قدرمنو د اسلام څخه مخکې او د اسلام څخه بعد کې د زنانی مقام، د زنانی قدر او قیمت، د زنانی حیثیت په دې دوه دورو کې د اسلام څخه مخکې د اسلام څخه وروسته په دا باره کې بنن موږ تاسو بحث کوو، بیان وکړو. د الله څخه به دا غواړو چې الله پر دې بیان باندې ومشټول ته د عمل توفیق راکړي. په کوم بیان کې چې د قرآن آیات یا د احادیثو وینا وسی، نو د الله تبارک وتعالى و فرشتو ته حکم وکړي چې ورسي دا مجلس د الله د خاصه په حکم او په وینا باندې تاسو پر د خدای پر رحمت کې غیر چاپیر راولي. هغه مجلس لره فرشتي هم ځان را رسي. فرشتي په کوڅو په غلیانو کې ګرځي چې چیرې د الله او د الله د رسول تذکرہ او بیان وي. نو فرشتي هغه مجلس لره ځان رسوي. نو چې په کوم مجلس کې فرشتي هم موجود وي، پر هغه باندې د الله او د الله د رسول چې کوم احکام بیانېږي، پر هغه مجلس باندې د الله رحمتونه راوړي. او د الله رحمت چې پر کوم مجلس باندې راوړي، په هغه کې دعا هم قبلېږي، په هغه کې انسان ته د زړه سکون، اطمینان، خوشحالي هم ملاويږي، په هغه کې انسان و الله ته ډېر زیات نږدې کیږي. نو موږ تاسو ته الله پاک هغه موقع راکړې ده. موږ تاسو به اول ذمہ داری دا پوره کوو چې په شروع کې به په زړه کې دا وایو چې یا الله پر دې بیان باندې ماته د عمل توفیق راکړي. چې اول وار موږ د الله څخه مدد وغواړو، بیا تر اخره پوری دا بیان موږ تاسو په اطمینان سره دیسو. او دویم پر دې باندې به الله پاک د عمل توفیق راکړي. دریم بیا دا خبرې چې دلته وسوي د قرآن او د حدیث ته، دا بیا وقتن فوقتن، ماپښین، مازیګر، ماښام، جمعه، هفته، اتوار، دا بیا زموږ په ذهن کې الله پاک دا خبرې راولي. ولې موږ خو د دې د عمل لپاره د الله څخه مدد غوښتل. نو د الله له خاصه مدد داوي چې الته د دې د عمل وخت راسي، الله ستاسو په ذهن کې دا خبره راولي، پر هغه باندې عمل وکړي. دې ته وایي د الله پاک خصوصي مدد او نصرت. نو قدرمنو یو آیت ما تاسو په مخ کې تلاوت کړي. هغه آیت داو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سورة التکویر 13 سپاره ده. الله تبارک وتعالى د قیامت د ورځې احوال بیانوي. وای چې کله د قیامت په ورځ د هغه معصوم انجلی څخه چې کفارو به چې لور به پیدا سوله، هغه به ژوندۍ په خاورو کې شخوله. الله پاک فرمایي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، هغه معصومه چې هغه ژوندۍ په ځمکه کې شخه کړې ده، سئلت، د هغه څخه سوال وسی. سوال چې وسی بأي ذنب قتلت، چې دا معصومه په کومه ګناه باندې، په کوم جرم باندې، په کومه سزا باندې قتلت، دا قتل شوی ده، دا په خاورو کې شخه کړل شوی ده. د دې څخه مستاسو په دې باندې خبر شو، په دې باندې پوسو چې د اسلام څخه مخکې لور او خور دا نارینا
د ځان لپاره پیغور بلی کپلار په هغه صورت کې په 14 سپاره کې الله تبارک وتعالى فرمایي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الله پاک فرمایي وای کله چې ودغه انسانانو ته ودغه نافرمانه خلقو ته دا زیر وسی چې لور دی پیدا شو نو ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخه تک تور شي د غم د پریشانی د دې د وجه وهو كظيم او دای چې دی د خشم او د غصه او د جذبات څخه رایش لیکن کوي اتنه سي خپل جذبات او خشم برداشت کی تیروي پر ځان باندې نو کفر کی او په جهالت کی د زنانی دغه مقام دغه مرتبه او درجه ولا چې کله به نور پیدا شواله د شرم څخه د بد ځان لپاره شرم بلی چې مال نور پیدا شوی ده بیا به جر تر جره هغه لور په څا کی یا په قبر کی یا په خاورو کی الته به ژوندۍ ټواله ژوندۍ عمر به نه کته نو اسلام چراله اسلام خو مستاسو د ټولي دنیا لپاره د جنت والا دین دی یعنی دغه اسلام به موږ جنت له هم رسوي دغه اسلام به موږ په دنیا کې هم جنتی کوي په اسلام کې الله تبارک وتعالى وزنان ته دومره حقوق ورکړل چې هغه د کفر او د جهالت چې کومې خبرې وي هغه ګردي میټاوس ولې هغه ګردي ختم شولې بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تاسو ګرځه وای صلی الله علیه و آله وسلم دا یو خبره لازم تاسو واورئ ما خوندو چې کله د نبی علیه السلام نوم واوري خامخا درود شریف وایي یو وار ویل په مجلس کې دا لازمه او واجب ده دویم وار ویل سنت او مستحب دي نبی علیه الصلاه والسلام یو وخت پر منبر باندې د روانو لوړ خطي پر د سړيانو پر د سټیپو باندې امين امين وایي صحابه څنګه دین وکړه یا رسول الله نور کله به پر منبر باندې دا رنګ لوړ خطي تا امين امين نه وایي نن دي امين وایي اے د الله رسوله زموږ مور پلار دې په تا باندې قربان وي په دې باندې مستبس پوکا موږ نه پوي ته الله رسول ته خدای ډیر علم درکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جواب کې څه ورته فرمایل زما خوندو زما مندو دا تاسو ته وایم وایو زنن په بیان کې د پردې په میان کې زده تاسو سره مخاطب یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام و فرمایل چې جبرائیل علیہ السلام وویل چې هغه انسان دی هلاک او تباہ او خوار وي چې چا د نبی علیہ السلام نوم واورېدی درود شریف نه ور باندې وایي نبی علیہ السلام وايي د دعا وکړه ما د الله په حکم سره امين وکړي نو دعا غوښتلو والا د فرشتو سردار او امين ویلو والا د انسانانو د فرشتو د جناتو د انسو د جن د ګردو سردار نو چې دواړه سرداران یو دعا کوي بل امين وایي د دې په قبلېدو کې بیا ذره شک نشته نو ځکه چې تاسو د نبی علیہ السلام نوم واورئ نو درود شریف خامخا ور باندې وایاست صلی الله علیه و آله وسلم نو قدرمنو راځو خپل موضوع ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل عمل باندې په خپل وینا باندې په خپل کردار او گفتار باندې په اسلام کې د زنانی مقام حیثیت دا بیان کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې بخپل لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ولاړ د ډېر ناز ډېر ور باندې ګرانه ولا د ډېر شفقت د ډېر محبت او خپل لور ته ولاړ چې دغه استقبال به وکړي حالانکه په درجه کې پلار ډېر لوړ دی تر اولاد لیکن دا یو مستاس تر شول چې د اولاد د رضایت حق ستا خالی مور پلار نه د اولاد هم حق ستا اولاد کبي ازوي به هم حق دي کلور وي هم حق دي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په د خپل ولاړه باندې چې حضرت فاطمه رضی الله عنها ته د ولاړ سو د هغه سره به روغبړ او استقبال وکړي دا نبی علیہ السلام مستاس تر وشو او دا غرنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې من عال جاریتین چا چې د دوه لونو کفالت وکړي دوه لونی په تربیت باندې راغټ کړي دا هغه د ګولې د پیالې د کپڑے د لباس د پردې د حیا د حلال د حرام خیال وساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای الله تبارک وتعالى به هغه سړي ته جنت ورکړي دا د دې لپاره چې تر اسلام د مخه د زنانی حیثیت
هغه ګر سره د دارنګ بلل کېدی چې دا د مرګ بغیر د بل شي لایق نه دی. ما تاسو ته مثال درکړم کفار بچ لور به پیدا شو هغه به په خاور کې شخص، لیکن چې کله اسلام را لې اسلام و لور ته و زنان ته دومره مقام دومره حیثیت ورکړي. زما خوندو کزا پر دې باندې تاسو ته بحث او بیان شروع کوم نو سبا بسی، لیکن داغه د زنانو مقام او حیثیت چې په اسلام کې دی دا به نسی خطر. یو بل کښنی مثال تاسو په مخ کې کښېږدم د قرآن پاک سورة النساء 4 سپاره 2 رکوع چې شروع کیږي هغه دا رنګه ده چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دلته الله تبارک وتعالى نارینه او زنانی بیان کړی دي چې د یو میت د یو مړي په میراث کې څوک څوک حقدار جوړیږي. په هغه کې 12 انسانان بیان شوي، په هغه 12 انسانانو کې 8 زنانی دي 4 نارینه دي. تاسو د دې څخه اندازه واخلئ په قرآن کې الله پاک د میراث لپاره 8 زنانی وټاکلې 4 نارینه وټاکل چې د 8 زنانو حق دی او د 4 نارینه حق دی. دغه د زنانی مقام او د زنانی قدر او قیمت. دا هغه څخه ورسته الله تبارک وتعالى چې کوم مخلوق الله ته ډیر خوش او محبوب وي الله تبارک وتعالى دا هغه په باره کې ډیر احکام نازلوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الله ډیر ګرام نو صحابه ته ویل چې یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته د ولیمه ډوډۍ کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح مسنونه کړې و. دغه ډوډۍ څخه ورسته چې صحابه کرام ډوډۍ وخوړل عدالت دي کښېنستو یو د بل سره حال احوال کول، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا داوله چې بس دی ولاړ سي دی ولاړ سي. نبی علیہ السلام ستړي سوی د ملمنو ژوند وو. الله تبارک وتعالى د نبی علیہ السلام د دې زړه پر خواهش باندې آیت نازل کړي چې ولکن اذا دعیتم چې کله تاسو ته دعوت درکول شي د تاسو راسي ګوله وخورئ، لیکن ولا مستأنسین لحدیث تاسو بیا د ګولې بعد الته غب شپ دامه کوي. د نبی علیہ السلام د الله سره او د الله پاک د نبی علیہ السلام سره محبت دی، ځکه د نبی علیہ السلام د زړه خبرې هم الله پاک دومره خیال ساتي. یو بل ځای سورۃ الحجرات سپاره 28 بلکې 28 سپاره ده. الله تبارک وتعالى فرمایي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. الله تبارک وتعالى فرمایي د دې سمخ یو آیت یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. اے ایمان والو د نبی علیہ السلام په مخ کې په زور هم نه غایږي. دا د نبی علیہ السلام چې دی پر الله دومره ګران دی صحابه او توای د تر مخ په زور اعلان غایږي. نو چې نبی علیہ السلام پر الله ګران دي ځکه خو دومره احکام د په باره کې راځي. دغه رنګه د په اسلام کې د نن چې کوم زنانه ده هغه پر الله دومره ګران ده چې الله پاک هغه توای وای ته عام زنانه نه یې، ته ډېر قیمتي زنانه، ته ډېر قدر قیمت والا. نبی علیہ السلام فرمایل چې زنانی ته خالی د دوه خبرو ضمانت ما ته راکا، زه د جنت ضمانت تا ته درکوم. دوه خبرې یو داستا د زبی ضمانت ما ته راکا. نبی علیہ السلام فرمایي چې په دا سبب به غیبت او د چا ناشکری نه کوم، د چا نافرمانی به نه کوم، په دې باندې به زه چغلي نه کوم، حسد به نه کوم، دوه انسانان به نه سره په غاړه کې اچوم، که مظلوم او هغه ته به کمزوري خبر نه کوم. نبی علیہ السلام وایي د دې ضمانت ما ته راکا. او دویم د خپل عزت ضمانت ما ته راکا. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ستا عزت الله پاک تا ته درکړی دی، دغه عزت به ته سنبالې، ولی ته قیمتي زنانه، ته ډېر زیات مقام او منزلت والا زنانه، ته دارنګ نه لکه څه چې یو مثال درکم د بادشاہ لور ده هغه راولاړه سي د دغه روډ صفائی والا مستاسو هغه ته صفائی والا وای یا بنګي ورته وای دا هغه سره کوزده کوي بادشاہ ته دا وای چې زما دارنګ خوښه ده، نو بادشاہ به څومره د ملامت کوي، دا اگر د دنیا دا اگر د بادشاہت دا اگر د عوام به څومره ملامت کوي چې ته د بادشاہ لور یې او تر ولاړ اسمه دارنګ خبره دی وکړه. ا بادشاہ ورته وای
خپل مور به ورته وای، خپل خوند به ورته وای، رشتہ داران به ورته وای ته د بادشاہ لور یې، ته ګور ډیر سوچ کوه خبره کوي، اول سوچ ورته کوه. نو دا هم اے مسلمانانو، اے قدرمنو، اے د نبی علیہ السلام امتیانو، تاسو چې یاست تاسو د بادشاہ لور یاست، تاسو باید د خپل عزت سودا ونه کوي. د دې په بدله کې الله پاک وایي د نبی علیہ السلام په ژبه باندې وایي زه تاسو د جنت ضمانت درکوم. تاسو د خپل ژبې د حفاظت، د خپل عزت، د پاک دامنۍ، د عفت، د هغه ذمہ داری ما ته راکړئ، بیا زه تاسو ته د جنت ضمانت درکوم. بیا قدرمنو زنانو، تر ټولو اهمه خبر او د خوشحالۍ خبر هغه دا ده چې په معاشره کې د مستی په ماحول کې یو دی زنانه یو دی نارینه. نارینه چې پیدا سي هغه صرف نارینه وي. اوس بدای په معاشره کې محنت کوي، خواري به کوي، پیسې به ګټي، ښه عمل به کوي، لمونځ به کوي، د همسایګانو سره به شي، د مور پلار سره به شي، ګټه به کوي، خواري به کوي، بیا د عزتمن نارینه ده. لیکن زنانه چې ده هغه نه د دې څخه دا غواړي چې د خواري وکړي، نه د دې څخه دا غواړي چې د محنت وکړي، نه د دې څخه دا غواړي چې د همسایګانو سره د دې ښه تعلق وي، د دې څخه دا یو شی نه غواړي. زنانه چې خالی په خبره پوسوله دا عزتمند سوله، دا قدرمن سوله، دا دومره د عزت خاوند سوه چې وس اسلام وای ګوره ګوره نارینه ته بستر کې نور اړه، دا ډیره قدرمن زنانه ده. لکه ما چې مثال درکړم دا د بادشاہ لور ده، ته به د سترګو حفاظت کوي. الله نارینه ته ویلي پلار ته ویلي دي چې ته به دغه لور کفالت کوي، دا به غټوي، د دې به تربیت کوي، د دې به د هر پهلو د هر اړخ خیال ساتي. دغه رنګه مور ته ویلي دي، دغه رنګه ورور ته وګوره، دغه ورور دی دغه خور پر پړونی باندې سر هم ور کوي. ولی دا الله پاک پیدا کړی عزتمند ده، دا الله پاک کمالدار پیدا کړی ده. په کم کمال باندې؟ صرف په دې کمال باندې چې زنانه ده او مسلمانه ده. دا ډیر غټ مقام دی. زما قدرمنو، تاسو ته خپل قدر خپل مقام نه معلومیږي. په معاشره کې تاسو وګورئ که زنانه پر یو لاره تیریږي، نارینه خامخا واره لاره ورکوي، وینا دا زموږ مسلمانه خور ده. بیا که هغه زنانه په پرده کې راوتلي، بیا خو نارینه دا وایي چې ماشاءالله دا څومره د تربیت والا زنانه ده، څومره د عزت خاونده ده، څومره پردناکه ده، څومره حیاداره ده. هغه نارینه که دکان ته ولاړي، که په دکان کې لین لګېدلی، لیکن هغه نارینه و دکاندار ته ووایي چې یواره دا زموږ خور کوي، یواره دا زموږ مور کوي، چې کومه سودا غواړي هغه ورکړه، بیا زموږ لین. دا د زنانې عزت دی. داسې نه چې په دکان کې خالي راوایي چې دا زنانه د پلانکي کور ده، په دا وجه باندې اول دې ته سودا ورکړه. مطلقې زنانه که د هر ځای که د هر علاقې، دا دی چې څومره پردناکه او پردهداره زنانې هغومره خلک عزت زیات ورکوي، چې څومره د پردې څخه خالي زنانې هغومره خلک په هغه کې چورت نه وایي. هغه چورت ولې نه پکې وایي؟ هغه د دې زنانې غلطي ده که د دې نارینه غلطي ده؟ قدرمنو هغه هم واوري، هغه د دې زنانې غلطي ده. یو انسان خپل ځان قدرمن نه بولي نو نارینه چیش قدر ورکړي؟ یو انسان خپل ځان قیمتي نه بولي نو نارینه به هغه ته کم قیمت په زړه کې کښېږدي چې دا ډېره قدرمنه زنانه ده. نو لہذا زما خوندو زما مندو، تاسو ډېر قیمتي یاست، تاسو عزتمند یاست، تاسو پردناک یاست، تاسو د یوه پړوني قدر. زه تاسو ته ووایم دغسې په بازار کې ته ورسه، داسې عام پړونی په 200 په 300 په 500 په 1000 روپۍ، لیکن چې کله دا پړونی د زنانې پر سر شلو، بیا دا پړونی په 15 کروڑه هم نه دی. ولی دا پردس ولا، دا حیاس ولا، دا د هغه پلار چې د هغه لور ده، د هغه ورور چې دا خور ده، د هغه زوی چې دا مور ده، د هغو دپاره د مرګ ځای دی چې دا پړونی به د سره کښته کېږي. اوس هغه د 200 د 300 پړونی هغه اوس دومره قیمتي شو چې 15 کروڑه نه 50 کروڑه هم لږي. دې ته وایي حیا او پرده. نو کومه زنانه چې د خپل ځان قدر او عزت ساتي، هغه ته به دنیا عزت ورکوي. قدرمنو، موږ تاسو کله سوچ وکړو دا پر کورو باندې چې موږ تاسو شاوخوا غیر چاپېر دیولونه جوړ کړي دي، ستاسو څه خیال دی دا د غلو دپاره خلکو جوړ کړي؟ غله تر دې نه چې راویستی، بلکل د غلو دپاره دا چیش نه، د غلو دپاره ډېر غټ غټ دیولونه هم اسانه دي. نو بیا دا دیولونه موږ د چیش دپاره جوړ کړي دي؟ نو قدرمنو واورئ، دا موږ نارینه یا زنانو یا معاشرې ټولو دا دیولونه د پردې دپاره جوړ کړي دي چې په دا کور کې زما عزت دی، په دا کور کې زما خور ده، په دا کور کې زما مور ده، په دا کور کې زما لور ده، په دا کور کې زما بیبي ده. په دې باندې موږ پر دې شاوخوا دیوال راګرځولی.
که یو زنانه د کوره راوځي هغه په پرده کې نه وي نو خدا زنانه په خپله دا ورته وایي چې زما په کور کې نارینه نشته که نارینه شته هغه صرف د نامه نارینه دي په ما باندې پرده نشي کوی زما په بې پردګي باندې خوا بدوي نارینه خو اصل نارینه هغه دی چې د خپلې زنانې د خور مور د لور د حیا او د پردې چوکیدار وي حضرت عثمان غنی رضی الله عنه باندې چې کفارو حمله وکړه د زخمی کوي په دې دوران کې د هغه رااله اوس دته به پټي لګواله یا به پر زخمو باندې یو ملهم لګوي په دې دوران کې د سره سپړونی کښته شو په دې دوران کې حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ورته وایي زما خوندو دا خبرې دغه نه دي دا خبرې تاسو د زړه پر تختی باندې ولیکئ تر قیامت مې ویروي ان شاء الله چې تاسو عمل ور باندې کوئ دا خبرې بس تاسو د جنت ذریعہ ګرځي حضرت عثمان غنی رضی الله عنه د مرګ او د ژوند په دوران کې دی وخپلی کور والا ته وخپلی بیبي ته وایي وای اے بیبي اے شزي دا ستاسو سره څه پړونی لویدلې دی دا پر ما باندې ډېر پوښ د تر خپل حال د خپل د مرګ د ژوند په میان کې دی لیکن هغه د کور والا پړونی چې د سره سکشته حالانکه په خپل کمره کې به په خپل کشدۍ کې به په خپل کوډۍ کې به په خپل کور کې به لیکن دی وای نه نه دا پړونی ستاسو سره سکشته کېدل دا زما د لپاره ډېره د خطرې خبره ده دا چې په کوم حال کې هم دا ډېره خطر نه ده زما لپاره دې ته وایي نارینه هغه یو چا ډېر ښه مثال ورکړی دی وایي که دې په یو کور کې رشته کوله او دا دې معلومول چې یاره د دې کور ماحول او تربیت څنګه دی زه چې دا رشته کوم دا به څنګه نجلۍ زه خپل زوی ته غواړم خپل ورور ته غواړم نو د دې طریقه ول ګرانه نه ده د دې طریقه اسانه ده د هغه کور و نارینه ته وګوره که په هغو کې پرده ولا په هغو کې حیا و هغه دیندار و بس په هغه کور کې بیا دوستي وکړه وجه چې ده وجه دا ده چې په کم کور کې پردناکه زنانې اوسي بیا د هغه کور نارینه چې وي هغه شیران ولې دا زنانو پرده چې ده د نارینهو پکړی موږ تاسو لیدلي دي ډېره دینداره نجلۍ واده سي لیکن په دې کور کې واده سي چې هلته پرده نه وي په یوه کال کې بس بیا د دې دینداري د دې لمونځ د دې تلاوت د دې تهجد د دې بزرګي د دې پرده اگر د ختم سي لیکن یوه نجلۍ هغه په آزاد ماحول کې غټه سوي واده سي په دینداره کور کې په یوه کال کې دننه دغه آزاد مزاج نجلۍ هغه بالکل د پردې مطابق ژوند شروع کړي وجه دا ده چې په هغه کور کې ماحول د پردې غولو او هغه اوله دیندار نجلۍ هغه چې د پردې څخه وتلې ده هغه وجه دا ده په هغه کور کې دینداره او د پردې ماحول نه و نو په دې باندې زما قدرمنو رشته چې کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې باره کې مشتاق ویلي دي په دې باره کې به موږ کېدای شي وختي هم خبر اوس بیا وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې رشته کوي ټیک شو د خپل را روان وار د پاکستان جوړ جوړیږي یا تاورندار جوړیږي دا هغه شایسته هم ګوره قد قامت هم ګوره پلارو نکته هم ګوره مال جایداد لري دا هم ګوره لیکن نبی علیہ السلام فرمایي تر ګردو زیاته ترجیح چې دا هغه به ته د هغه نجلۍ و دینداري ته ګورې چې دا دینداره ده کنه ده په دغه کور کې دین ستا دینداري ستا کنه ستا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای ته ودې ته ترجیح ورکړه په دې څلور خبرو کې د دې مالداري د دې پلار نکاح د دې شایست او حسن قد قامت لیکن څلورم دې دینداري په دې څلورو کې دینداري ته وګوره کا اول درې سره پکښیو شایسته والا پرنګ باندې قد قامت درلودو او پلار نکاح خاندان والا او تربیت والا او د دې جائیداد او مال یو څه درلودو په هغه ماحول کې راغټه شوی و مزاج او فکر د غریب او د نادار غنولو لیکن په هغه کې دینداري نه ولا بالکل چې دا رشته ونه کې دا رشته نه ده دا تر ځان لپاره د کور لپاره عذاب ګوري عذاب دا څنګه نه وایم قدرمنو دا نبی علیہ السلام فیصله کړی ده چې کله په دا څلورو کې ته فیصله کوي چې یو دی وي بس بیا ما قبول ده خبره بالکل ما د زوی لپاره ما د ورور لپاره دا رشته ز کوم نو ته په دا څلورو کې اول لازمی ګوره دینداري که په هغه زنانه کې پرده او حیا او دینداري نه ولا هغه زنانه بیا ستا زوی پر خاون نه بولی بیا هغه زنانه ستا ورور پر خاون نه بولی بیا هغه زنانه ستا مور پر خواشه نه بولی چې یو زنان د الله حکم نه مني نو هغه په کور کې ستا ومني د خاون غو ومني اخو د خپل طبيعت ژوند کوي اخو د خپل مرزي ژوند کوي
د الله رنګ شو یو انسان د بل سره نسی کوي لیکن د دې زنانې د دې نجلۍ سره چې الله څومره شو وکړل دا راغټ سو په خبره پوس ولا وادس ولا چې په دې کې دینداری نه رااله د الله حکم نه ومني د الله رنګ مهربان ذات وير کې پرې شوی نو هغه زنانه چې الله ویروي سي خاون واغې ته چې هغه زنانه الله پرې شوی سي د الله حکمونه پرېږدي او هغه ته خواشه چي او هغه خپل اولاد چشتي هغه ته رښتې بیا یو کیسه نه لري چې یو څوک د الله خبره نه مني هغه بس ما ستا د خور د ورور د بل د هغه بیا بالکل نسی منلای ځکه خو علما فرمایي یو حدیث دی لا تو صاحب الا مؤمنا د مسلمان بغیر د چا سره سلام دعا دوستی مکوه ولی مسلمان الله مني هغه بیا په دوستی کې خیال ساتي او مخ نبی اسلام فرمایي ولا ياكل طعامك الا تقي ستا کر چې ملمکیږي هغه د متقی او پرهیزګار وي کوړه نارینه ملمر راولي هغه ته وایي چې ته د ماجد عالم راول په محله کې چې کوم دیندار او تقوادار وي هغه راول په خاندان کې چې کوم پرهیزګار وي هغه راول د هغه پرهیزګار انسان د دیندار انسان د هغه ملا چې کوم راتګ وي ستا په کور کې به یا ګوله کوي یا به پیاله کوي لیکن د دې اثر ستا پر کور باندې پاتې شي دغه وجه ده چې کوم انسان د الله پاک حکم مني هغه بیا د خاون هم تابعدار وي هغه بیا د خواش هم تابعدار وي هغه بیا د اولاد هم ښه تربیت کوي هغه بیا د خاوند سره ښه ژوند هم تیروي ولی چې یو انسان د الله د مني نو الله دا ورته ویلي چې د خاوند تابعداري کوه نو بیا هغه د خاوند خبره هم مني نو په دې باندې قدرمنو په نن سبا کې په معاشره کې هر سړی لور ته رشتہ غواړي خور ته رشتہ غواړي زوی ته رشتہ غواړي ورور ته رشتہ غواړي په هغه کې خبردار پام کوئ زنان ډېرې دي انجونې ډېرې دي لیکن تاسو به پر شائست او پر جمال پر قد او پر قامت باندې پر دې باندې به بالکل نه خطا وځي نه به پر تعلیم خطا وځي په شریعت کې بالکل دا نه دی راغلي چې ته به نو خامخا تعلیم یافته هغه هم چې ایم اے پاس وي هغه هم چې په یونیورسټۍ کې وي چې داسې وي شریعت بالکل دا نه دی وي شریعت وایي ښه صفات یې پکې وي شریعت د تعلیم مخالفت نه کوي لیکن شریعت وایي دینداري لازمي ده حدیث ما تاسو ته مخکې ته بیان کړي که دینداري پکې ولا بس هغه ستا لپاره بهترینه رشته ده استخاره وکا بسم الله کا 2 ورځې استخاره وکا 3 ورځې وکا لیکن که دینداري نه وپکشه د ځان لپاره عذاب مګوره ولی د ځان لپاره عذاب راوړي کوته چې یو انسان هغه کناري نه وي که زنانه وي چې هغه په خپل د الله فرمان نه مني د الله حکم نه مني هغه به ستا په کور کې ستا د زوی خبره ومني چې کله ستا نه جوړ شي هغه به ستا د ورور خبره ومني چې کله ستا ورنداره شي یا چې کله تخپل لور په هغه کور کې واده کې چې ستا زوم سي چې هغه د الله نه فرمانه دي نو ستا د لور خیال ته وساتي بالکل نه ساتي بالکل کېدل نه سي چې یو سړی د الله خیال نه وساتي چې دومره نعمتونه په شپه او په ورځ کې پر انسان کوي هغه زما او ستا د لور د خور خیال نه ساتي هغه زنانه کبر ته بیا که هغه زنانه شي زما او ستا کور ته راسي زما او ستا د زوی زما او ستا د ورور د هغه هم بیا خیال نه ساتي نو په دې باندې علماء فرمایي چې کله تاسو لور یا خور ودوي نو تاسو په هغه الګ کې چې تاسو د چا سره رشتہ کوي الله دې د ټولو زنانو د ټولو نجونو پر داسې ځایو باندې رشتې وکړي چې هغه ټوله دینداري ټوله نیکي ټوله د خپل ژوند د خپل کور قدر قیمت پیژني الله دې د هر زنانې د هر نارینه دا څنګه رشتې وکړي لیکن هغه لپاره د شریعت پرونه کې تاسو تدبیر خبرې درشاه که چیرې تاسو نجلۍ ودوي د نجلۍ رشتہ کوي یا خور وي یا لور وي د هغه لپاره شریعت دا قانون بیان کړی دی چې تاسو به په هغه نارینه کې په هغه الګ کې چې هغه کم د دې بار زوم کیږي په هغه کې به 2 خبرې ګورئ او دا خبرې زه د قرآن په آیت باندې تاسو ته بیانوم اوله خبر هغه لازمي خبر دا ده چې هغه نارینه چې کم دی هغه الګ چې کم دی هغه به امانتدار او تقوادار وي په هغه کې به تقوا او د الله پاک پر دین باندې د تګ والا وي بس یو شرط دغه شو چې هغه به دیندار وي آسان خبر او دویم به تاسو ګورئ چې هغه صحتمند وي تاسو به پریشان یاست چې مفتی صاحب دا خبره د کوم ځای وکړه تاسو وګورئ کله چې موسی علیه السلام مدین ته ولاړی هلته بیا دی په سفر په صحرا کې روان دي ستړی سوی دي دا الله سره دعا وکړه چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا هغه څخه وروسته چې دی ویني چې ډېر خلک دي هغه پر یو څا باندې پر یو کوی باندې پر یو ټوبل باندې راجمع دي او پر اباسي د خپل پسو ته ورکوي خپل رمو ته ورکوي آسان او شان ته ورکوي دا هغه باندې چې هغه پوره کی
نو دوی برته روان سي د دې څا په خوله باندې ډبرې وشام کېږدي چې خصمانان او حیوانان نه پکې ولویږي یا که د شپې یو نارینه انسان تېرېدی هغه پکې یله نه شي. لیکن هلته پر اړخ باندې دوې نجونې ولاړې دي د شعیب علیه السلام لوڼې دي. شعیب علیه السلام سپین ږیری دی، هغه داسې نشي کوی چې د خپله رمه د خپل پسونه بوځي هلته اوبه کړي. دا لوڼو ته وویل چې تاسو دا رمه بوځئ پر هغه څاو پر کویو پر ګودر باندې اوبه کړئ. د هغه څخه وروسته پسونه برته راولئ. نو دا نجونې ولاړې دي تر دې پورې چې دا کلي والا خپلې اوبه یوسي، د هغه بعده راځي بیا دوی دا ډبرې لرې کوي، بیا اوبه راباسي په څولاغه باندې په ډول باندې هغه اوبه راوباسي و دې پسو ته یې ورکړي وزو ته یې ورکړي، بیا د هغه بعده دوی واپس ډي کور ته. نو په تقریبا روزانه چې به دوی به ماپښین ته فارغه شولې دا د شعیب علیه السلام دوې لوڼې ولاړې به کور ته، همیشه به دا رنګه وله. لیکن موسی علیه السلام اوس دا واقعیت ته ګوري، هغه کلي والا ګرده ولاړل، دغه د موسی علیه السلام دا ګرده منظر ګوري، هغه دوې نجونې چې دي هغه انتظار کوي چې اوس موږ وارې راځي. موسی علیه السلام رامخته کېږي، هغو ته وایي تاسو څه کوئ؟ موسی علیه السلام ته هغه نجونې وایي موږ دغه پسونه اوبوو، دغه ډبرې لرې کوو، اوس په آخري کې زموږ وارې راځي. ډبرې ډېرې درنې دي، وزنې دي. موسی علیه السلام ورغلی، دا ډبرې یکړ راپورته کړې، اړخ ته یې کښېښولې. موسی علیه السلام چې دا ډبرې کښېښولې نو د دې څخه خدا معلومه شوه چې موسی علیه السلام ډېر صحتمند دی، ولې دا کلي والا چې به وو دا ډبرې به په څوک انسانانو پورته کولې، لیکن موسی علیه السلام یې کړې پورته کړې. خیر اوبه یې راویستلې و دغه نجونو ته دا اوبه ورکړې چې تاسو پسونه دا اوبه کړئ، د کور اوبه یوسئ. په دا ورځ باندې چونکې موسی علیه السلام ډبرې رالرې کړې، وختي یې رالرې کړې، دا نجونې ولاړې کور ته. چې کور ته ولاړې پلار ورته وویل چې زویه نن ډېر وختي رالاست، نوره کله به تاسو ماپښین ته ورسېداست، نن وختي رالاست. دوی په جواب کې ورته وویل چې هلته یو سړی و موسی علیه السلام یې وشوم، هغه نن د موږ سره دا مدد وکړي چې د څا څخه د دې ټیوبویل څخه هغه ډبرې لرې کړې، موږ دا اوبه راویستې ژر ژر. نو ځکه موږ داسې وکړل چې دا پسونه مې وختي راوستل. نو موسی علیه السلام چې دا وکړو، شعیب علیه السلام خپلې لور ته وویل ولورځه هغه سړي ته ووایه راسه زما پلار دې غواړي. چې کله هغه راغی نو شعیب علیه السلام د موسی علیه السلام ډېره ګپه وشوله. اخري کې شعیب علیه السلام ته دغه یو فکر راغلی چې ګر څه دا سړي سره خبره وکړم، ویې پېژندی چې دا د الله نبي دی. که چېرې ته د ما سره 8 کاله یا 10 کاله سونه وګورې، زه خپله لور تا ته په نکاح درکوم. هلته په آیت کې چې دی 2 صفته بیان شوي دي چې ان خیر من استأجرت القوي الامین، چې د موسی علیه السلام سره شعیب علیه السلام دا رشته کوي، په هغه کې بنیادي 2 وجې دي. یو دا چې موسی علیه السلام صحتمند دی، طاقتور دی، په ځواني ځوان دی، او دویم دا شرط امین، په دې کې امانتداري شته، تقوا شته. د شعیب علیه السلام لور ته نه کتل، دی د خدای رسول دی. په دا 2 وجې باندې شعیب علیه السلام فیصله وکړه چې زه 8 کاله بعد زه د خپل لور تا ته په نکاح درکوم. او که چېرې یو سړی د خپل زوی دپاره د ورور دپاره نکاح پیدا کوي، رشته پیدا کوي، نو د هغه دپاره 4 شرطه وو. یو دی د هغه نجلۍ جمال او قد و قامت، دویم دی د هغې حسب و نسب چې پلار و نیکه تربیت یافته وي، غریبان دي وي لیکن تربیت یافته وي، ښه نسب وي. او دریم چې هغه یو څه مالدار ژوند تېر کړی. ولې غریب انسان چې دی هغه که ته په هر څو مالداره کور کې کښېنوې، لیکن د ده هغه غریب چم وسي. په دې باندې دا 3. څلورم د هغه نجلۍ دینداري ده، دا نبي اسلام په حدیث کې بیان کړي دي. لیکن په دې ګردو کې که چېرې یو شرط موجود و، انور که وکړه نو هغه ته خاص مه ګوره، دا یوه ته به خامخا ګورې، هغه دی د هغه نجلۍ دینداري. که چېرې پکښې وله نو هغه رشته وکړه، په دې کې انشاءالله د شریعت مطابق د هغه نارینه دپاره هم خیر دی، د هغه زنانې دپاره هم خیر. نو بس دغه اوس موږ تاسو د نن بیان چې د زنانې د قدر و قیمت او د زنانې د مقام په باره کې موږ تاسو وکړئ. او که چېرې یو سړی خپل قدر و قیمت نه پېژني، نو بیا دنیا جهان د هغه قدر و قیمت نه پېژني. نن که چېرې د یو ملک باچا هغه په یو عام لباس کې، په یو ساده لباس کې را روان شي، پر سایکل باندې یا پیدل په یو عام ګلیانو کې ګرځي، نو خلک بیا چرت نه کوي. ولې د په خپله ځان د هغه لباس سره، د هغه پروتوکول سره، د هغه عزت څخه، د هغه مرتبې سره وایستئ، نو بیا خلک چرت نه کوي، بیا خلک څه پېژني هم نه. ولې د خلکو خیال نه راځي چې دا دومره قیمتي انسان وزیر اعظم صدر هغه دې دارنګه ګرځي، نو ممکنه ده چې دا هغه نه دی، دا بل څوک دی. په دې باندې خپل ځان وپېژنئ، خپل مقام وپېژنئ. الله تبارک وتعالى دې پر دې خبرو وماته بیا وټول نارینهو ته وټول زنانو ته د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل من صلى وصام وقعد وقام يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.